السلام علیکم محترم ملګرو. په دې سکرین سایډ کې به تاسو تخکاری د پنځپیریانو مشر مولانا شیخ طیب صاحب هم د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په حق کې داغه په دفاع کې میدان ته راغله. شیخ صاحب وایي کوم خلک چې د مولانا صاحب بې عزتي کوي، داغه توهین کوي، دا ډیر احمق او بیوقوفه خلک دي. نو پنځپیریان حضرات کوم چې د شیخ صاحب د مولانا شیخ طیب صاحب شاګردان دي یا داغه متعلقین دي، نو د هغوی دپاره دا لمحه فکریه ده. ځکه اکثر موږ په فیسبوک کې ګورو د پنځپیریانو دا کشران د مولانا صاحب بې عزتي کوي او ډېرې ردې بدې وایي او په منبرونو ناست دي او مولانا صاحب ته کنځلې کوي. نو محترمو د شیخ صاحب دا خبرې در باندې اورم. شیخ صاحب وایي چې زه د مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر عزت او احترام کوم او مولانا صاحب زمام عزت او احترام کوي. نو محترمو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په خپل عزتمن سړی دی، نو ځکه خلک د مولانا صاحب هم عزت کوي. راځئ ملګرو د شیخ صاحب دا خبرې اورو او پنځپیریانو حضراتو ته درخواست دی چې د دې مشر په دې خبرو باندې لږ غور وکړي چې دا مشر ستاسو څه وایي، او د دې نه علاوه په دې کې ټولو مسلمانانو ته پیغام دی. ملګرو دا واورئ او مخکې در سره خامخا شیر کړئ. مولانا فضل الرحمن زه خپله عزت کوم، احترام یې کوم. چاته هم چې میلاو شوی دی مال هم ډېر عزت کوي، زه هم عزت کوم. بې عزتي نه وي پکار. په جمعیت کې ډېر ښه علما دي، دینداره خلک دی، علما دي، ښه خلک دی. موږ ته درانه ګوري، موږ ورته درانه ګورو. بې عزتي د چا نه کوو. او په موبایلو یا په فیسبوکونو د چا تصویر ورکول او بې عزتای کول او کنځل دا کول ښه نه ښکاري موږ سره. ټیک دی، مسله په خپل ځای ده، خو بې عزتي نه. زموږ بعضې ملګري ډېر بېوقوفي کمقل دي، نو هغوی کنځل یا بدې ردې یا سپکاوې د بل چا شروع کړي. هر څه چې بس یو عزتمند سړی د خپل عزت شته، د هغوی ځان له خپل سیاسي اختلافات دی کې زموږ څه کار دی.